اکثر زنانه د خپو او د لاسونو نوکان نه کټ کوي. آیا شریعت کې د دې ګناه شته که نه؟ نوکان کټ کول د خپو یا د لاسونو دا فطرت سنت دی، یعنی د هر نبی سنت دی، او خاص کر ابراهیم علیه السلام نه پس بیا پیغمبرانو به دغه دې خیال ساتو. او حضور علیه السلام باقاعده د دې یو حد ایښی دی چې په څلوېښتو ورځو کې بدن نه دننه سړی نوکان اخلي، که هغه د لاسونو وي که هغه د خپو وي. د دې چې کوم دی رسول الله سلم موږ تاسو ته 40 دین یاد کړي، 40 دینو کې به دننه کټ کوئ. نو د دې چې کوم دی ډاکټرانو هم دغه فایدې نقصانات لیکلي چې کوم نوکان غټ وي دي کې خیري جمع کېږي، بیا چې دی روټۍ ته کښېنو لاسونه مو نه وینځو، بیا چې کوم دی خېټې ته ځي بیا لوی بیماري شروع کېږي دی. نو ډاکټرانو چې کوم دی ریسرچ پې کړی دی، ګوره د پیغمبر خبرو کې منلو کې فایده ده، نه منلو کې نقصان دی زما ستا. که موږ ونه منو خو زما نقصان دی، که ته ونه منلو ستا نقصان دی. نو کمې خبرې چې موږ د شریعت واضحه کړي دي او کړي دي په هغې عمل وکړو، کوم نه چې منع کړي نو په هغې تاسو موږ چې کوم دی منع شو. الله سبحانه وتعالی دې په دین باندې موږ او تاسو پوه کړي.